علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم علي خان او تاسو ګورئ علي خان اسلامیک چینل. ټولو ناول خو درته یو خبره کوم چې دا چینل اسلامیک چینل دی، دې کې به انشاءالله العزیز تلاوت شعر کېږي، حدیث مبارکه او دارنګې د علماء دیوبند بیانات، د هغې بیانات به وي که نه. نو موږ تاسو ته پکار دی چې اول دا چینل سبسکرایب کړو او د ثواب په نیت موږ دې کې دا شعر کو د هر څه اول ما ته پکار دی چې زه خپل نیت صفا کړم، ځکه چې انما الاعمال بالنیات. ګوره چې د تمام اعمالو درمدر دا په نیتونو باندې چې موږ هر یو عمل کو د الله تعالی د رضا لپاره کوو، نو په دې کې به زموږ د دنیا او د آخرت دواړو فایده وي. اوس راځو د ویډیو مقصد دپاره. د ویډیو موږ نن څه لپاره کوو؟ زموږ د ویډیو کې نن څه مین پوینټ دی. اوس د رزق باره کې یو وظیفه ده. څوک وایي چې زما رزق لکه مطلب کاروبار باندې شته دی یا کاروبار شته دی، خو هغه لږ داسې کمزوری غوندې کې دی او ما ته د رزق باره کې څه مسایل دي اورې. نو چې د چا د رزق باره کې څه قسمه مشکلات وي اورې، نو هغه د هر ماښام مونځ نه پس سورې واقعه اهتمام کوي، هر ورځ د سورې واقعه اهتمام کوي. الله تعالی به انشاءالله د هغه په دې سورې واقعې په برکت سره د هغه کور به د رزق نه ډک وي انشاءالله. او دا اعمال زموږ په مدرسو کې کېږي اورې. تمام مدارس هر ماښام بندوبست باقاعده څنګه چې موږ ډیلی روټین دپاره زموږ یو روټین وي، داسې زموږ مدرسه کې هم دا روټین وي چې هر ماښام بندوبست موږ د سورې واقعه تلاوت کوو. دارنګې د سورې یاسین اهتمام کوئ او دعا کوئ. او یو وړه غونډه کې وظیفه در کومه د نبی علیه السلام دعا ده. نبی علیه السلام به دا دعا ویله: اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك. او چاله دا په عربي کې نه وځي، دی بس داسې وایي چې الله تعالی موږ له د رزق چې کوم دروازې دي، الله تعالی د رزق هغه دروازې زموږ دپاره پرانېزده، دا کولاوې که. او وسهل لنا ابواب رزقك، او موږ دپاره د رزق چې کوم دروازې دي اورې، د رزق دروازې موږ دپاره اسانه کړه. مطلب د رزق د لارې چې کوم دي زموږ دپاره، دا موږ دپاره اسانه کړه او موږ دپاره روزي راکړه. نو دا دعا دې کوي انشاءالله. نو تاسو ته درخواست دی چې دا ثواب په نیت دا شیر کړئ او انشاءالله دې چینل کې به موږ د اسلامیک چینل خپل یو بل سره انفارمیشن شیر کوو د خیره. او جزاک الله خیر کثیره. انشاءالله بل ویډیو کې ملاقات کوو.